الرحمن الرحیم. دوستانو نن هغه ماشوم ته راغلم تقریبا د نن 2 ورځې مخکې د هغه یو ویډیو وایرل شوی وه او ډیره زیاته خلکو وکته، ډیره زیاته ملګرو خوښه کړې ده. نن ما وی چې راشي تاسو له زه په د خپل پیج په شیشه باندې دغه ماشوم دا ویډیو او بیا مې دې ماشوم دپاره یو سپیشل ګفټ هم راوړی دی چې کوم تاسو هم به صحیح کوئ او د ماشوم ته به ورکو د حوصله افزایي دپاره. زما پلار دی او دارونه مې دي، نو دی چې دی کله مونځ ته ځي د ماسخوتن ټایم دی مونځ ته لاړ شي نو دی ورپسې جاړي بیا وروستو. اکثر دی چې دی نو دی په ځان باندې کور کې زنانه پیم نه کي او کور نه چې دی وځي او بهر بیا لار که تاسو وګورئ نو لار خشکه ټول چې دی نو آبادي ډېره کمه ده که نه دلته کې، نو لاره کې اکثر د سپي مې د میرو کلي دي که نه لکه ټول کلي دي داسې. نو کله چې دی لاړ شي مونځ ته نه کله لاړ شي نو دی ورپسې اکثر بیا دغه شان دی یوازې روان وي بیا ده. نو په دغه شپه باندې ما ته دی وی چې یاره زه دلته ناست وم ریاکشن مې کولو او ریاکشن ما دغه کمپلیټ کو بس مونځ ته ځم ورته ووالوم تلم مونځ ته. نو چې کله زه ووتم ما وکته نو دی ده څه مزل کړی وو، مزل یې کړی خو تکه توره تیاره وه. هغه ویډیو به خلکو کتلې مې چې توره تیاره وه. بیا دی به ده ته ما وی یاره چې ته څه کوې، ته چېرته ځې؟ ده به دغه یو چغه واله چې زه مونځ ته ځم. تاسو به کتلي مې چې دی د خوب و دغه ویډیو کې باقاعده پته لګي چې دی د خوب و دغه ټایم کې او ناوخته مو، خو ده به دغه یو چغه واله دغه زه ترې راټینګ کړی چې یاره زه ځم مونځ ته ځم او زه مونځ کوم. دا تربیت ولا چا ورکړی؟ کور کې زنانه ورکړی که نه ستاسو والد صاحب ورکړی دی؟ د دې باره کې راته لږ ووایئ. زما پلار چې دی نو هغه هم تبلیغ سره ډېر جوړ شوی دی، نیکه مې دی، نیکه هم چې دی هغه مرکز تاسو وګورئ نوښار مرکز زما نیکه چې دی په هغې کې چې کوم بنیادونه راخته نو په هغې کې هغه خپه ماته شوي وه. زما د نیکه په هغې کې چې دی نو دی به ځان سره دغه کړي وه، خاورې به یې ورته راچلولې او بنیادونو دپاره به یې کاڼي راچلول، شپه ورځ په ځان باندې یو کړي وه او بیا هلته کې دغه شان د دی خپه هم ماته شوي وه. نو زمونږ ټول خاندان چې دی نو هغه د دین سره ډېر تړلي دي. زما یو ورور چې دی نو حماد خان نوم یې دی، هغه چې دی عالم دی، علم کوي نو ټول چې دی الحمدلله دین طرف ته راغلي دي او کوشش مو دا دی دا کوم چې واړه دي زما وروڼه بهیګان دي نو کوشش مو دا دی چې دی عالمان کو او چې عالمان شي نو دا سبا به چاته ښه لار خوښوي که نه. نو بس دغه تربیت دی چې دی ماشوم هم روان دی. اوس دواګانې کوی چې بس الله پاک د ده تربیت نور هم دغه شان کي او مخ په ترقۍ ځي. ماشاءالله د ویډیو مقصد مو صرف دا دی دا ماشوم مو په سوشل میډیا باندې خو د ویډیو مشهوره شوه، ډېره زیاته خلکو وکته، په لکونو خلکو کتلې وه او مقصد مو د دې ویډیو دا دی چې زما وروڼو څومره خپل ماشومان مو دي د هغوی تربیت هم دغه شان دی جوړ کړئ. زما ډېر زیات وروڼه چې کوم مسافر دي په یو بل ځای کې مسافري کوي د پیسو ګټلو دپاره تلي، دلته ماشومان چې کوم دي نو زیات تر ماشومان خراب شي. نو یو مې دا پیغام دی ضروري چې کوم ستاسو ماشومان په مدرسه کې یا په اسکولونو کې سبق وایي نو کم از کم د هغوی هغه اساتذو سره ملاویږئ، هغوی سره په دې باره کې خبره کوي چې زما ماشوم څنګه دې سره د استاد جي د هغه د استاد ډېره زیاته حوصله افزایي کېږي او هغه ماشوم ته د هغه توجه راځي. نو یو دا میسج دی او یو د دې ماشوم دپاره ما یو ګفټ راوړی، یو هغه سمارټ واچ راوړی جي، دا به دې ماشوم ته مونږ اچوه. د ده ډېر زیات ښه تربیت شوی د دې د وجې نه تاله ګفټ در کوم زوی جاړه ما ګفټ در کومه دا لاس دی خواته دا جړله خو چې ګړی صحیح کا نو اوهو زه خپله وله واچوم بس دا به چارج به یې کې ښه. الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله واه دا وګوره ماشاءالله مزیداره ده. اوس پر جمعه هر مونځ ته به جومات ته ځې د دې ملګري نه بغیر د دې خو موږ ته خواله نه راتلو. دی ړومبني وویل چې یار هغه راځي نه ماته ملګري راولئ کومه چې د تره لور یې یادېږي زما را تره لور ده
بدای صاحب د چاچی وړه چاچی ها ماشاءالله مینه او محبت ډیر زیات دي. د ماشوم چې څنګه تربیت ته ان شاء الله د ماشوم مدرسې تربیت ځکه چې دا د یو علماء کور دی او بیا زمونږ د نبیل رور چې کم دی نو دیم د تعارف محتاج نه دی. نبیل وایس په نوم باندې دی پیج دی او ماشاءالله ډیر زیات خدمات دي. خو مې پکې دا د علماء باره کې یو ویډیو راغلی وه پې کې مې لږه خو ده ان شاء الله چې کم زما رونه دا ویډیو ګوري او کم مام پیژني او دیم پیژني نو د خو وای ته پته لګېدلی خو دا ان شاء الله مونږه اصلاحي ویډیوګانې کوو. زمونږ پیج مقصد صرف دی چې اصلاحي د خلکو اصلاح کو او زمونږ خو आवाज اوچتول مقصد دی هغه کو د هر پارټي سره تعلق لري ځکه چې مونږ یو پارټي هم سپورټ نه کوو خو چې کومه په حق لازمي به د هغې سپورټ کوو. نو موږ یو سوشل ورکران یو مونږ د هر چا ویډیوګانې کوو په دې ورانه زما رونو خفه کېږئ نه او انشاءالله د روان ویډیو پورې زمونږ سره اوسئ. د الله په امان.